مخکې به انشاءالله حقایق نور هم راښکاره شي. لکه اوس په سوشل میډیا باندې خبرې روانې دي، یو تصویر شیر کېږي د دغه سړي چا چې دغه ظلم کړی دی، مخکې ږیره خریلې ده، شیپ یې مکمل کړی دی، او دغه رنګې ورپسې چې دا اوسنی چې کوم تصویر دی نو په دې کې غټه غټه ږیره ده. نو اوس خبرې دا شروع دي چې دا سړی بالکل نه عالم و، مستند عالم نه دی، مستند قاري نه دی، د کومې مدرسې سند تر دې پورې چې د دغې مدرسې هم رجسټریشن د کم بورډ سره نه دی شوی، لکه مختلف بورډونه د وفاق المدارس یا داسې تنظیم المدارس یا داسې نور چې کوم بورډونه دي، دغې کې کمې مدرسې سره د دې الحاق هم نه دی شوی، رجسټریشن هم نه دی شوی. نو بیا دا سړی د کم ځای نه راغی، د ولې داسې کار وکړو، د ولې ټولې مدرسې بدنامې کړې، د ولې دومره ظلم بربریت وکړو. نو په دې ټولو خبرو باندې به انشاءالله وخت ګواهي ورکوي، حالات به ګواهي ورکوي، رو رو خبرې را روانې دي انشاءالله. مخکې به هم ټولې خبرې واضحه شي او دغه دیني مدرسې به انشاءالله همیشه سرخرو وي، د اهل حقو مدرسې او دغه دیني مرکزونه دا به انشاءالله همیشه تر قیامته پورې به دا قایم وي. او هغه خلک چې هسې بیسۍ خپل ځانونه ووهل، خپل خباست یې راښکاره کړو، دا به مخکې مختورن وي، اوس به مختورن وي او بیا به مختورن وي انشاءالله. بل طرف ته هغه یو خاص طبقه وه چې هغې د دغه یو کس جرم دی راواغستو په ټولو علماو پورې وتړلو، د دغې یوې مدرسې ظلم بربریت دی په ټولو مدرسو پورې وتړلو. نو دا هغه دین دشمن خلک وو، د دې په اصل کې د دین سره دشمني وه، د مدرسې سره دشمني وه، او د هغې مرکزونو سره دشمني وه چې هغه ځای کې د قال الله او د قال الرسول درس کېږي. نو دې موقع ته انتظار کولو چې کله به داسې یو موقع راځي چې موږ دغه ټول خباست راښکاره کړو او زړونه سپک کړو په دغې مدارس او په دغې علماو باندې. نو هغې خلکو ته زه اوس هم دا وایم چې مدرسه دا هیڅکله نشي بندېدی. دا کم ټرینډ چې تاسو وچلول چې مدرسې دې بندې کړی شي، دا مدرسې د دین مرکزونه دي. په مدرسو کې هغه خلک جوړیږي او پیدا کیږي چې هغه تا ته د الله جل شانه معرفت درښیي، الله در پیژني، رسول در پیژني. او ما یو خبره مخکې هم کړې وه چې تا ته د مور او د خور او د لور ترمنځ او د پلار او د زوی او د لور ترمنځ تمیز درته درښیي، دا یاد وساته. نو لہذا مدرسې دا هیڅکله نشي بندېدلی. تاسو خپل خباست راښکاره کړو او دا خباست به تاسو ځان سره خپلو قبرونو ته یوسئ، خو انشاءالله ستاسو دغه ارمان به پوره نشي. دینی مدرسه اول هم قایم وه، بیا به هم قایم وي او بیا به هم قایم وي انشاءالله. دینی مدرسې دا اول هم آبادې وي، بیا به آبادي، بیا به آبادي انشاءالله.